نوم مې اسد غفور دی د ګړی کلي سره مې تعلق دی مدین ون نه زه ولاړم اوټونو ته جنرال کونسل ته او د دې دپاره ولاړم چې د دې غریب عوام خدمت چې دی دا زموږ د ټولو حق دی چې موږ ټول یو او په هغې کې چې زموږ نه څونه کېدی شي چې موږ د خلکو ته اسانتیاو دغه راوړو په دې ګړی کلي کې زه ولاړم ما سره نور ملګري هم ډېر شی ولاړ دي او خلکو له پکار ده چې هغه دې خبرې غور وکړي په دې کې سوچ وکړي چې بای دا اوټ چې دی دا د عوام سره یو د الله پاک له طرفه یو امانت دی چې دا امانت په هغه ځای کې استعمال کړي چې په کوم ځای کې د هغه پروګرام برابر کېدی شي الله دې خیر کړي انشاءالله زمونږ تن من دن چې دی دا به ټول د عوام دپاره او د عوام سره چې څومره زمونږ نه کېدی شي د موږ باغونه منډه وهو او هغونه به د هغو په خدماتو کې په کار راځو انشاءالله که فرض کړو دا ممبري یا نه الله دې خیر وکړي نو داسې خبره نشته چې په هغې کې به موږ د خلکو سره منډه تړله نه شو والی او یا به د دوی هغه خدمت کولی نه شو الله دې خیر کړي هغه به بغیر د دې نه هم کېږي خو دا یو داسې شی دی چې دا د حکومت سره یو دغه جوړ شي یو پروګرام جوړ شي د دې سړي په خوله باندې بیا کار ډېر زیات کېږي چې کوم هسې کېږي نو هغه د دې سره دغه زیات شي پروګرام او د دې خلکو کار ډېر شي او دا بیا ډېر کېدی شي ګړی کلي عوام له دا پیغام ورکوم چې د دوی سره دا اوټ چې دی دا د الله پاک د طرفه یو امانت دی دا امانت د دوی په هغه ځای کې استعمال کړي چې په کوم ځای کې د خلکو ته پته لګي چې بای دا سړی زما په دې کار کې ښه دلچسپي ساتي او د الله د رضا دپاره یې کوي او ټیټ یې کوي زبردست ولاړ یم زما ترماس نښه ده او زه ټولو ته خواست کوم چې که فرض کړو زه اهل یم نه مال دې اوښه مخه راځي او چا نه کوم کېدی شي داسې پکې هم څوک دي چې زما سره یې طبیعت نه لري هغه ته هم خواست کوم خیر دی خپل په دې دغه د نظرثاني وکړي ډېره مهرباني غیر پښتون د تابعداره د آزادو